الله وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى والتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب القدر مشران و کشرانو ترکمزے چه آواز رسی اوریدن کو مسلمانانو خویندو میندو اولو نن زمون موضوع دا رمضان دا پارا تیاری مولا دے دا صحیح وینا توفیق را کی او بیا دے مونتولو تا پی عمل نصیب کی. دا تیاری دو قسمی، یو تیاری ظاہری دا او یو تیاری باطنی دا. ظاہری تیاری نو ہم طول پشوق و ذوق سرکو. روجہ راغلا نو کور کے راشن پورا کر، روجہ راغلا نو د جامو مامو بندوبست مخ کے نو کر، روجہ راغلا نو یار بیسن کم دی زر روڑا، روجہ راغلا نو اڑو او وڑو غمو کا. دا طول تیارے ہر کس کئی او دا ظاہری تیاری. ظاہری تیاری سہد پوری لکھ دیر ضرورت دے، خو باطنی تیاری چه دا روجہ صدا پار راغلے دا دروجے دراتگ مقصد سدے. روجہ پروردگار ولی مسلمان دا پارا خاص کرے دا ددی باطنی تیارے فکر سوچ غم اغا زمن دا نظرون لگے. پدی زان پویولو دا پارا لکھ شانتے عالم بالا تزو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ستاربویل ملائکو تا اے بندہ زپد ازمکا کے خپل یو خلیفہ جوڑو روار. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ملائک ورتوی مولا اغا سوک پیدا کے چی اغا بفساد کی پزمک کی وینی بطوئی. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. مولا منگستا پاکی بیانو، ستا حمد و ثنا کو، ستا تقدیس کو، دبل چا پیدا کولو تا ضرورت سپاتے شو بندگی دا نو مولا بندگی دی مون کامل کو. ملائکو سوئے مون ستا بندگی کو. پروردگار جواب کئی انی اعلم ما لا تعلم.
ملائکو تاسو خو ویل موږ د بندګي کوو، خو زه رب په هغه څه باندې پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. لږ که سړی مطالعه وکړي، تفاسیرو باندې نظر وکړي، نو علماو بېشبهان نقطې ویلي. ملائک چې پې نه پوهېدل او مولا پې پوهېدو، حکمتونه ډېر، علم د پروردگار لامحدود، خو یو نقطه یاده ده، ملائکو صرف د الله بندگی کوله، هغوی سره شهوات نه دي تړلي، هغوی سره د بال بچ غم نشته، هغوی باندې د شیطان تسلط نشته، د هغوی وجود کامل وجود دی، د ګناه تصور پکې نشته، بلکې وجود د هغوی سراپا بندگی او سراپا عبادت دی. هر لحظه او هر دم الله ته سجده ریز کېدل دا د ملائکو اصل فطرت دی. لہذا رب کائنات هغوی ته واضح کول غواړي تاسو سره د دنیا فکر نشته، د رزق غم نشته، بال بچ نشته، ګناه در سره نشته، فطرت هم پاک دی، هر ټیم هر لحظه په عبادت کې مصروف یې. زه هغه څوک پیدا کول غواړم چې هغه سره به دنیا هم تړلې وي، هغه سره به اولاد هم تړلې وي، هغه سره به د بال بچ فکر هم وي، هغه باندې د شیطان تسلط به هم وي، هغه باندې به خپل نفس هم حاوي وي، د هغه طبیعت کې به هم د نیکۍ فطرت موجودي، هم به بدي موجوده وي. داسې خلق پیدا کوم چې د لوی امتحان سره مخ وي، باوجود د دې امتحان نه زما بندګي وکړي. تاسو خو باسم بندګي کوئ، ځکه فطرت هم بندګي ده. تاسو خو باسم بندګي کوئ، ځکه کار هم بندګي ده. تاسو خو باسم بندګي کوئ، ځکه په تاسو باندې د شیطان تسلط او د نفس پریشاني نشته. داسې خلق پیدا کوم چې د شیطان پنجم په هغه باندې، داسې خلق پیدا کوم چې د نفس حملونم هر ټیم پریشان دي، داسې خلق پیدا کوم چې د دنیا پریشانو سره هر لحظه هر دم سرګردان وي، بیا دین باوجود ما ته سجده ریز وي، زما بندگی کوي، ما ته رکوع سجدې کوي، زما عبادت کوي، زما لحاظ او خیال ساتي. زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. رب کائنات انسان پیدا کو د هغه دپاره یې حکم وکړو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ستا د پیدایش مقصد دا دی چې ته به بندګي کې. مولا انسان د بندګۍ دپاره پیدا کار به سي بندګي کو. دا زموږ ستا د پیدایش مقصد دی. زموږ ستا د پیدایش مقصد څه دی؟ بندګي کول. د انسان د پیدایش مقصد دی د الله عبادت کو. دی به هر دم هر لحظه د مولا عبادت کوي. اوس حق داو دې ځای کې فکر وکړه. حق داو چې انسان 24 घंटे الله ته په رکوع سجده کې پروت دی، ځکه چې پیدا بندګۍ دپاره دی. نو کار څه پکارو چې هر ټیم بندګي کوله. روزه په خوله وې، ذکر وې، اذکار وې، تلاوت وې، جمعات وې، سجده وې او بندګي وې، ځکه پیدا دې دپاره دی. خو چونکې رب کائنات د انسان جون سره ضروریات تړلي،
د خوراک سکاک مسله تړلې وه، د ستوګنې او د معاش اسباب استعمالول تړلي، د ژوند سره د معاشرې تړون پاتې و. دې وجې نه رب کائنات مونږ ته ریلیف راکو، څه وویل؟ بنده 5 وخته زما عبادت او بندګي کوه، 5 وخته مونځ کوه، باقي ورځ لاړ شه حلال رزق ګټه. ما درته قرآن نازل کړی، د هغې مطابق ژوند تېروه. ما درته آیاتونه راستولي، د هغې نه سبق اخله، معاشره کې وخت تېروه. دا ستا رزق ګټل، ستا روزګار ته تلل، ستا پیسې پیدا کول، ستا معاشره کې ښې بدې کول، ستا معاشرې سره تړون ساتل، دا ټول څیزونه به زه په عبادت کې شمار کم. اعلان به وکم څنګه سجده عبادت دی، داسې د اسلام په رڼا کې معاشرت هم عبادت دی. رزق ګټه دا به د عبادت کې شمار خو 5 وخته زما بندګي کوه. پکار خدا و 24 घंटे کوله. ریلیف راغی د څه وجې نه؟ چونکې موږ سره خوراک او څښاک او خېټه تړلې ده، اهل و عیال تړلي، خپل خپلوان تړلي، نو حکم څه راغی؟ نه، بهر هم لاړ شه، روزګار هم کوه، ښې بد هم کوه، معاشرت هم سنبالوه، چې هغه د قرآن او سنت په رڼا کې کې دا د عبادت دی او زه به بندګي دې کوم. دې وجې نه قرآن وایي رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. داسې سړي دي، داسې دا مؤمنان چې دوی نه غافله کېږي، څه سره؟ نه بیع او شراء مارکیټینګ موږ نه اړوي او نه موږ نه غافله کوي. او داسې خلک دي چې دا معاشرت کې ژوند دوی بهترین تېروي، خو په زړه کې هر دم هر لحظه زما تصور او زما یاد دی. تجارت اخیستل خرڅول مؤمنان د الله د یاد نه غافله کوي. تجارت اخیستل خرڅول معاشره کې وخت تېرول دا انسانان مؤمنان مولانا نه غافله کوي چې کله د الله اکبر صدا واوري نو بیا تجارت شاته پرېږدي. کله چې د مازدیګر د مانځه وخت شي نو بیا هر څیز شاته پرېږدي. کله د ماسپښین لحظې پې راشي نو بیا هر څیز شاته پرېږدي، پروردګار ته مخ کړي او جومات کې الله ته سجده کوي. نو دا د مؤمن صفت دی چې پروردګار ذکر وکړو. خو افسوس منګ او تاسو خپل مقصد اصل مقصد هیر کو او غلط مقصد تم لاس ورچو. مقصد و عبادت او معاشره کې ژوند تېرول وو ضرورت. مقصد هغه هر څیز پرېښودل، الله ته سجده رسېدل. ضرورت دومره پیدا کول چې وخت پې ښه تېر شي او ګذران کول. موږ څه وکړل؟ عبادت پکې چا راوستی؟ یاره ژوند کول دي، ماڼۍ جوړول دي، بینک بیلنس زیاتول دي، هله ځان برابرول دي، دولتونه پیدا کول دي. اصل مقصد چې ستا د تخلیق و عبادت هغه پاتې شو، او کوم چې اصل مقصد نه دی هغه و ضرورت، نو هغه مقصود وګرځېدو، اوس هغې پسې منډې وهو. اصل مقصد د رب بندګي مونږ نه پاتې ده. حال دا چې رب اعلان کوي وهو یتولی الصالحین، نیکانو بندگی شروع کوي، زما عبادت کوي، اصل مقصد او پیژنئ،
اغا اصل مقصد حاصل کئی چه عبادت دے وهو يتولى الصالحین اللہ دا عبادت گزارو او دا نیکانو سرپرست دے اللہ دا پاکانو سرپرست دے او چه سرپرست دیوی نو بیاستا سغام دے چه پلار گٹا وٹا کئی او پلار موجودی نو دا بچو سغام دے وڑا اولاد و بچی روزگار لنزی اصرف مزے کئی ولی سرپرشتا کرا اللہ وی وہو یتولی الصالحین نیکانو زستاسو سرپرستے تاسو نیکی شروع کئی زیم کر ستا دا خوراک سا فکر دے ستا دا سکاک سا فکر دے ستا دا منڈ سا فکر دے ستا دا کور پیدا کولو سا فکر دے ستا یو طرف تلا سا چول بل طرف تلا سا چول دا دے سا فکر دے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ زیم سرپرست کر چه اللہ سرپرست دے نبی آغام دس دے افسوس انسان دنیا مقصد گڑلا اللہ جل وعلا نو کله چې مونږ الله پرې خو نو الله مو عزت ډیر تکړه ځان لغم کولې شکوا نو پیسې پیدا کو خو په مرض کې مبتلا کې نو ډاکټر لیور کو پیسې پیدا کو خو په کور کې لانجې پیدا کې نو په دشمنو یې لګو پیسې پیدا کو خو معاشره کې را باندې خلق مسلط کې نو بیا بته ورکو پیسې پیدا کو خو سل خلی را تمخامت کې د پیسو پراحت نه پویګو پیسې پیدا کو خو د زړه اطمینان او د فکر راحت را نه واخلي نو بیا شپه ورځ اړخونه بدلو پیسې پیدا کو خو هغه پیسو په فایده باندې نه پویګو هاي جمع 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 تر دې پورې حتی زرتم المقابر چې قبر ته ورسو پیسو فایده ونه کړ ولی سرپرستو تا ځان ته سرپرست ویلو یاره به تا ته ضرورت نشته موږ هم سمنډه تګ او دو کولی شو رب کائنات وی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ مومنہ بندگی کوا تا خپل نفس و وجود ماتا والا کا خپل مال ماتا والا کا پما باندیو لگوا بان لهم الجنہ بدلت بز جنت مونخو پا اللہ خرسیو مونگا پا اللہ جل وعلا باندی سیو خرسیو خپل مال پا اللہ لگوا دا اللہ پنوم باندی ورکوا خپل وجود او نفس اغفنا فی اللہ کا اللہ تا بندگی شروع کا بأن لهم الجنہ دا بدی چور کا دا مونگ باندی جنت را خرس کر مونگ ورکڑی دی او جنت ملو دی پریشانی نشتا خیر اصل مقصود او عبادت منگ نهیر شو او دنیا او ضروریات مقصد کرل اس دنیا او ددی ضروریات چمنگ مقصود کرل نو اغا پا منگ دمرا غالب شو چه اس منز ادا کول تلاوت کول ربط بندگی کول ازمون پسوچ کے لرازی او دنیا دمرا مقصود شوا چپلار را پاسی دا یو لسلکو شلکو دا پارد سلور بچی ملان کی او زانم ملکی دا دنیا پمون دم را غالب شو نویم چه سو وجہ وجہ داو چه دنیا زپریشان ہے پینشن کی او پنزل نسلکو روپو خبر دا یار بس داستاسو شوی ولی دا در جون طول سرمایہ و زما زانم مڑکا سلور بچی ملاک نو معلوم شد دا دنیا اہمیت پدی موضوع سمر سورو دا دنیا سمر اہم و پدی نظر کی پنزا قتل پخپل لاسو کا
د 15 لکو دا صرف د پوزیشن نه دی، دا زموږ ستا د ټول دی. حال دا مولا څومره فراواني راوستې ده. که ډاکټر له لاړ شه نو ډاکټر دا نه وایي چې کاکا خوراک لږ ډېر کا. تاسو کې د یو کس ووایي چې زه ډاکټر له تللی او هغه ما ته ویلي دي چې کاکا خوراک لږ ډېر کا، ته د کمزورۍ نه بیمار یې. کم قسم چې ډاکټر له ځي نو ډاکټر ورته څه وایي؟ خوراک کم کا یا یې بند کا، ته د ډېر خوراک نه بیمار. امام بخاری پدری کجورو باندې 2 ورځې تیری. نن خوراک دومره بسیار چې ډاکټر له لاړ شو نو هغه د خوراک کولو تجویز نه درکوي بلکې د خوراک کمولو تجویز درکوي. دروغ ویم؟ دا داسې که نه ده. یو کس دې په دې ټوله مجمع کې ووایي چې ما ته ډاکټر ویلي چې ډېر خوراک. که د شوګر مرض دی ډاکټر له لاړ شي نو ډاکټر وایي روټۍ بنده کړه. که هائی بلډ پریشر دی ډاکټر له لاړ شي نو ډاکټر وایي خوراک کم کا. که د هارټ اٹیک مسله راغلی ده او ډاکټر له لاړ شي نو ډاکټر وایي کاکا غوړ کم خوره. که د ګردو مسله راغلی د ډاکټر نه لاړ شي نو تا ته وایي کولډ ډرنک پرېږده. معلومه شوه خوراک دومره بسیار دی، رزق دومره بسیار دی چې ډاکټران منت او زاري کوي انسان ته چې خدا را خوراک کم که چې صحت دې ښه شي. نو چې دومره لوی انعام الله کړی دی نو بندګي ولې نه کوې؟ رب خو ویل دومره پیدا کړ چې ټیم دې پې پاس شي، ټیم دې پې پاس شي او بس اصل مقصود بندګي ده. مونږ وایو نه دومره به خورو چې ځان پې وړو. او د پښتنو متل دی که چې خورم نو چوم. څنګه دی متل؟ چې خورم نو چوم او چې نه خورم ایسه لیزي. دا متل دی. یعنی خورم یې خامخا خو چې خورم نو دومره ده چې چوم او چې نه خورم نو ډمې شوي چې بلې وخوري، نو چې نه خورم نو ایسه مې ځي. متل وګرځېدو. قانون څه دی؟ بس خورا خورا خورا. رب کائنات وی ډېرې دې منډې ووالې ډېرو ګرځېدې، اصل مقصد د عبادت د نه پاتې شو. راځه زما بنده یو سپیشل میاشت تاله در کوم چې په هغې کې نفل په فرضو بدل شي. تا نه عبادت پاتې شوی دی او مقصد دې خطا شوی دی. راځه زما بنده چې یو فرض ادا کې په اویو باندې بدلو. بنده راشه چې یو ځل سبحان الله ووایې په 200 سبحان الله یې ولیکم. چې 1 روپۍ زما په نوم باندې ولګې هغه 1 روپۍ په 200 باندې قبلو. راځه عبادت میاشت مې راوسته، بس اعلان مې وکړو پیکج مې ولګولو. ان الله غفور الرحیم، په بندگانو ډېر مهربان مولا دی. رب وی اصل مقصد دنه پورا کال هیر شوی دی، ضرورت چې کم و هغه دې مقصد ګرځولې. دې کال په منځ کې ډېره منډه دې ووهله. دا یو میاشت صرف ما ته وقف کا، کوشش وکړه هر کار پرېږده عبادت وکړه، او که نشې پرېښوې اضافي تېنه کټ کا، بس د ضرورت کار کوه او عبادت وکړه. داسې پیکج مې لګولی دی چې صرف ما سره مخ شه، هر یو څیز به دې په 1000 عبادتونو بدل کړو. اولې 10 ورځې مې د رحمت درکې د برکت او د رحمت میاشت. دا کار فرمایي داسې میاشت را روانه ده په تاسو. په شعبان کې خطاب کوي صحابه یې را جمع کړل. ګورې داسې میاشت را روانه ده
چې د الله رحمت عام شي په هر ځای باندې بس شیبه د رحمت وري. داسې میاشت را روانه ده چې برکتونه د هغې خزانې کلو شي، برکات حاصل کړه. داسې میاشت را روانه ده چې الله بنده ته متوجه شي چې زه تا سره خبرې کوم، ته ما ته متوجه او ما تا نه مخ داسې اړولی، په تا باندې به کاکا څومره بدلېږي. یا زه تا سره خبرې کوم او تا ما نه مخ لرې اړولی او جواب راکوې خو مخ دې بل اړختی، ما به څومره بوج راځي چې زه دا خبرې چا سره کوم. نو چې رب بنده ته متوجه او بنده په مارکیټ کې په جګړه، رب بنده ته متوجه او بنده د غفلت په خوب دی، رب بنده ته متوجه او بنده انټرنیټ ته ناستي او لډو ته ناستي ټایم پاس کوي، رب بنده ته متوجه او بنده په ټي وي باندې د میچونو ګوري، رب بنده ته متوجه او بنده قسمه قسم داغو ته ځي او ټینس او قسمه قسم لوبې کوي. وایه د دې بنده بدبختي کوم سر ته رسېږي؟ کائنات کې بدن لوی بدبخت څوک یې؟ ځکه کاکا وایي برباد او تباه دی هغه قوم چې رمضان پې راشي او د ده بخښنه وشي. هلاک دی هغه قوم، جبریل وایي چې رمضان پې راشي بیا مولا د ده نه رضا نشي. نو هغه میاشت را روانه ده چې هغې دپاره تیاری وکړه. نن نه ځان اموخته که ذکر سره، نن نه ځان اموخته که تلاوت سره. تلاوت کې لذت دی، دا میاشت د قرآن ده. جناب عثمان ابن عفان رضی الله عنه فرمایي لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من تلاوت القرآن. دا نن چې ته قرآن نشې ویلی، تلاوت نشې کولی او کلیګو کې او ستړی شې بند کې او لذت نه ملاویږي، زړه دې ګنده دی. عثمان ابن عفان رضی الله عنه فرمایي که ستاسو زړونه پاک وی د قرآن نه به کله نه وی موړ شوی، زړه به د قرآن نه نه مړېږو. یو سپاره نو بیا بله نو درېمه نو څلورمه تلاوت یې به م شپه ورځ کولې. په مدینه کې داسې لحظه نه وه، صحابو نه روایات دي چې په شپه کې به پاڅېدې، د مدینې په تنګو کوڅو کې به ګرځېدې، نو د شاتو د مچو بنګار به دې اورېدو. په هر قرآن کور کې به د قرآن اواز او تلاوتو. نن په ورځ او شپه کې تېر شه، د جمټوب او د کنزلو بد ردو اواز به اورې، د قرآن د تلاوت اواز به یو کور نه به اورې. زمونږ زړونه ګنده شو. داسې میاشت را روانه ده چې دې ته تیارې وکړه، او تیارې په څو قسمه باندې کېږي. اول نمبر تمام ګناهونو نه توبه وکړه، اوس نه توبه وکړه. د بعضې خلکو توبه نه قبلېږي. ګورې مستقل زناکار، مستقل شرابي، د مور او پلار نافرمان، خپلو خپلوانو سره تعلق پرې کوونکې، په معاشره کې جلاد، سودخور، د دې خلکو توبې نه قبلېږي. نو که دا کارونه درکي دا پرې توبه وباسه. دویم نمبر د تکبیر اولا اهتمام او پابندي وکړه. رمضان دی او جمعتون آباد وي، اراده وکړه چې بس اول تکبیر ته به ځان رسوي. امام ترمذي روایت راوړی دی، آقا کریم فرمایي څوک تکبیر اولا سره مونځ ادا کړي 40 ورځې رب کائنات 2 کماله ورکوي. یو د منافقت نه بری کی، منافق بني ری مسلمان کی، او دویم نمبر انعام د جهنم نه آزاد کی، جهنم ته به راځي. دا صرف په تکبیر اولا. نو روژه خو پوره میاشت او اسانه ده، تکبیر اولا شروع کړه.
نن نه شروع کا، سبا نه شروع کا، ځان سره په کاغذ کې نننی تاریخ او منځو لیکه. څه ورځې دې دا شوې، 10 یو کم 10 دې د روژې شوې، 2-3 ورځې د اختر تکبیر الله به دې پوره شي. دریم فضول بک بک او بکواس بند کا، کڑتے بندے کا، جب پا ذکر باندے آدھی کا، ذکر شروع کا. چپا عمل نامہ کے لئے بکواس دی لکھلے، تلاوت شروع کا، اور رمضان کی عزم کا کہ کم از کم 3 ختم ہو. رحمت عاشرہ کے، دا مغفرت عاشرہ کے، دا جہنم نہ دا نجات عاشرہ. درینا کم از کم 2 خو بکو، دا قرآن تلاوت بکو. چاند دے ویلے دا درین کلمے ورد کوا او دا قرآن دزدکڑی کوششو کا. خبر مفتی شفیع رحمہ اللہ لکلی چاہتا چھ قرآن پنازرم نورزی فرض عین دا چاہتا دا قرآن نورزی سنگا موز فرض عین دو دزدکڑی کوشش شروع کا. اللہ ستا حمت تا گوری، ستا قرآن راوستو تا گوری، دیتا نو گوری چتا سونا تلاوت کرے. مہربان دے سرا پر رمضان کے دا جنگ جگر و فساد و گناہون و نظام و ساتا. روجہ دا سر نا ترخپو پوری و نیسا، صرف دا خیر پہ روجہ میں نیسا. دا سترگو گناہ، دا لاس گناہ، دا جبی گناہ، دا نظر گناہ، دا خپو گناہ، ہر قسم گناہ ہونا پرے. رمضان کے دا آقا معمولی یاد کا، وہی ارتم باقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کو ہر چاہتے خیر رسے دو. رمضان کے دباد سبا پرنگ آقا لاس بچلے دو. سنگ دا سہر ہوا اگر پٹول خلق لگی او دا طول ازلو خوشحالی دا آقا صدقات و خیراتنا با ہر چاہتا رسے دو. نو صدقات شروع کر. آقا کریم فرمائی صحابہ ہوتا دا افطار پارٹیانے پریدا، دا ذہن کے دا زمان معاشرہ کے افطار پارٹیانے شوئے. نن دا پارٹیوں کنو سبات دے کوشش کی چی دل لگا گرم ہو کی، بلا ورز دے کوشش کی چی غنا گرم ہو کی، بلا ورز یو کمزور ملگرے دے وسی نشتا پاغا پا زورو باندے کئی. افطار پارٹی لانت دے. افطار پارٹی ہوا چی خبر خبروان بچا را جمع کر لونا بچی کے بینو لن مو سر شریک رو جانا دا پلان بطوری واد شوی را جمع کیا و کے بینو بلدہ پارٹی ہوا. اس غلط روح اختیار کو دا افطار پارٹیانو پیسے اگا غریبانو کرور کی چروپے ورکر درک لگے گی. آقا کریم فرمائی پچا باندے چھے دے روجہ ماتا کا دا غد روجے عمر ثواب اللہ تا تدر کے وغنہ کمیں نکئی. یا رسول اللہ دم روسم نشتا چھے پچا روجہ ماتا کو صحابہ تو گورا نن خطا دا دیر خوراک دلا سا بیماری. صحابہ تو گورا جی دم را کر سنشتا چھے روٹے و ترکاری چاہتا کی دو روجہ پہ ماتا کو. آقا فرمائی کجور خو بدر کری، دا کجوری یو ڈکرہ خو بدر کری، چه دانی اوبه خو بدر کرے. مڑے یو مسلمان لو اوبه یخی ورکا چه اس کی دا غد روجو عمر ثواب با اللہ تا تا. دا غرباو کرونا معلوم کا وڑا واخل ورکا ریو سا سہر با پی پیشمنے کئی او ما خام بو مغر اٹھے باندے روجہ ماتی. بس دا سہر و ما خام دا طول کور روجہ اللہ جل والا بتاتا ثواب. دا مسکنانو پختنو کو دا یتیم پختنو خپل مال جمع کولو پزے باندے دلبولو فکرو کا. نو رمضان دے رمضان دا پارا تیاریو کا پدے کے اخراجات خپل کم کا دا مسکنانو خیالو کا گناہونا پریدا نن عظم کا
الله د رمضان کې تانا پورا انقلاب په وجود کې غواړم که رمضان تیر شي رب دې بخنه وکړي لوی تاوان دی چې بخنه دې ونه شي او که بخنه دې وشوه نو حقیقت کې د اختر بیا اختر دی. وآخر دعوانا ان الحمدلله.